وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین. علماء کرام در رد الالحاد درسونه روان دي. راځه مولوی صاحب راځه، ضرورت نشته. در رد الالحاد درسونه روان دي. په دو درسونو کې موږ تنقیحات او اعتراضات وکړو ملحدینو باندې. موږ ملحدین ته وایو د دې جوابات موږ دراکې، دا موږ ویډیو په شکل کې په پیجونو باندې موجود دي. نن راځو موږ د عهد قدیم، نشاط ثانیه او عهد جدید وضاحت وکړو. د جدید مغربي فکر او فلسفي وضاحت به موږ کوو. نو د سبق شروع کولو نه مخکې د یورپي اقوام تاریخ باندې ځان خبرول پکار دي. لکه تاسو دا جدید الحاد چې راوته دی، دا د جدید الحاد چې راوته دی دا د مغرب نه راوتلی دی. نو د مغربي فکر او فلسفو نه ځان خبرول ضروري دي. ځکه دلته زمونږ په علاقو کې چې څونه ملحدین دي، نو دا نیم ملحدین دي. موږ ورته دیسي ملحدین وایو یا نفسیاتي ملحدین، مختلف نومونو سره موږ دوی یادو. دوی خامخا د کومې فلسفې نه متاثره وي. تاسو ته معلومات دی چې د مغربي فکر او فلسفې بنیاد مولوی صاحبانو 3 څیزونه دي. کم دي؟ شابسي ور الحمدلله. دا تاسو ته پته ولګی چې مغرب ته د ایمان درجه حاصل د 3 څیزونه دي. هغه ازادي ده، مساوات او ترقی ده. بعضی خلک به تاسو باندې اعتراضات کوي نو د فیمینزم د فلسفې و یاره مساوات پکار دی. نو مساوات د فیمینزم د فلسفې په بنیاد به تاسو باندې اعتراض کوي چې بای ښځو له مساوات ورکړي، ښځې او سړي مساوات پکار دي، معاشره کې هر سړی مساوي پکار دی. حالانکه دوی په خپل عمل نه کوي. هغوی په خپل په مساوات عمل نه کوي. صدر دی وګوره، وزیر اعظم دی وګوره، عوام انسان دی وګوره، فرق شته که نشته. هسې فلسفې خلکو دپاره شروع کړي دي. انشاءالله هغه په خپل ځای بیا په هغه باندې بحث کوو. نو موږ له معلومات پکار دی چې موږ مغربي فلسفې وپېژنو. چې کله مغربي فلسفې موږ وپېژنو، کم دهري ملحد موږ باندې اعتراض وکړي، موږ له پته چې هلکه دا د دې فلسفې نه متاثره دی، د هغې په اصولو کې به له موږ جواب ورکوو. نو په مغربي قوم باندې 3 ادوار تیر شوي دي سو تر دې زمانې پورې. یو چې د عهد قدیم دی. عهد قدیم هغه زمانې ته ویل کېږي کوم چې قبل از تاریخ نه شروع شوی مولوي صاحبانو. او د قرون وسطی د اخرۍ صدۍ پورې زمانې ته عهد قدیم وایي. د قرون وسطی اخرنۍ صدۍ کومه ده؟ دا د 15مې صدۍ پورې زمانه ده مولوي صاحبانو. د دې عهد خصوصیت څه دی؟ نو په دې عهد کې مذهب ته څه وه؟ غلبه حاصله وه. دا که هر یو مذهب و، که هغه قدیم یوناني مذهب و، که رومي بت پرستانه مذهب و، یا که دغه شانته کې د قرون وسطی د یهودیت د عیسایت مذهب و. په دې کې مذهب څه غالب و. مذهب ته یو مقام حاصلو. د مذهب نه به چا سره غړونه نه شوه کولی، د مذهب نه به چا بایکاټ نه شو کولی، او چا به چې مذهب نه مخالفت کو هغه به څه کو؟ به د لارې نه خوا کو، ډیته کو به. په دې کې غټ دا یو اعتراض راځي، ویره مذهب همیشه د ترقۍ په لاره کې خنډ دی. موږ ورته هغه مذاهب خنډو. هغوی ډېر ساینسدانان پانسي کړي دي، قتل کړي دي. سقرات قبل قدیم تیر شوی دی، هغې پانسي کړی او زار یې ورله ورکړو. دغه شانته کې کوپرنیکس چې کله دا نظریه پیش کړه چې بای کائنات مرکز ځمکه نه ده، نو هغې بس په ده باندې څه وکړو؟ د بدعتي الزام یې ولګول. بیا ګیلویل په 14مه صدۍ کې چې کله د دوربین په ذریعه وکتل چې بای مرکز خو کائنات ځمکه نه ده، دا خو نظام شمسي نور زمونږ مرکز دی، زمونږ د ملک. نو بیا یې هغې عمر قید کو. داسې نور فلاسفه هم موجود دي چې هغوی نو که چېرته دا اعتراض راشي نو تاسو ته به پته چې بای مذهب اسلام کله یو ساینسدان لم څه نه دی کړی، نه سزا ورکړی او نه پانسي کړی دی. البته عیسایت خود ساخته مذهب و، هر څنګه چې وو مذهب غالب و. نو ځکه لاړو ختم شو چې هغه سره د ژوند تېرولو اصول نه. نو موږ وایو چې د 15مې صدۍ پورې مذهب ته څه وه؟ غلبه حاصله وه مولوي صاحبانو، که هر یو مذهب و. دغه شانته کې عهد قدیم زمانې وضاحت وشو. دویم دور پکې راغی د 15مې صدۍ نه واله مولوي صاحبانو تر 12 سوه د 12مې صدۍ د وسط پورې زمانې ته نشاط ثانیه وایي. څه شی؟ دا د هیومنزم ابتدایي زمانه ده مولوي صاحب. دغه وخت نه د 15مې صدۍ نه دا تحریکونه شروع شو. نو دا د هیومنزم د ابتدایي زمانه. په دې دور کې مغربي قوم کې بیداری پیدا شو مولوي صاحبانو. د نشاط ثانیه نه مخکې په مغربي معاشره کې مذهب ته مقام حاصلو. هغې کې تصور د آخرت موجود، د خدای تصور موجود، د وحي تصور، دا ټول پکې موجود. د ده نه وروسته په مغربي فکر باندې د انسان عقل او الحاد او د ساینس غلبه راغله چې در نن زمانې پورې شو. هغې 2 ډلې پیدا شوې که نه. یو تجربه پسندو، یو عقلیت پسندو. ډیوډ هیوم پکې و، دغه شانته کې کانټ پکې و، ریني ډیکارټ پکې و. دا ټول پکې په 2 ډلو تقسیم شو. چا به ویلې چې علم موږ ته حاصلېږي د عقل په ذریعه، وحي نه دوی ځان محرومه کړو. دې کې 2 ډلې شو. چا ویلې چې یاره موږ ته علم حاصلېږي د عقل په ذریعه، عقلیت پسند به ورته ویل.
چا ویل چې بھائی بار بار تجربه کو هغه ته به تجربه پسند ویل دا مشهور دا دوه ډلې تیر شي په یو بل به مناظره کول یو بل سره به اعتراضات هم کول. نو د نشاط ثانیه اهم تحریکات سو نو په دې کې اهم تحریکونه مخ ته رالل. مسلمانانو خو تاسو مخکې معلومات موږ تاریخ ویل دي چې د خالد په وخت کې د معاویه رضی الله تعالی عنہ وسه د یزید زوی چو معاویه خالد رضی الله تعالی عنہ خالد اول فلاسفه الاسلام دا اول فلاسفه الاسلام چې د هغه وخت د یونان فلسفه څه شو عربي ژبه ته منتقل شوی و. نو عربي ژبه هم منتقل د یوناني ژبه هم عربي ته منتقل شوی و. د عربي نه واپس د یورپی مقامی ژبو ته دا منتقل شوله. د یونان فلسفه چا منتقل کړي دی یورپ ته دا موږ منتقل کړي مسلمانانو د عربونه کچرته عربو دا نه را منتقل کړي دوی دیس کله داسې ترقی ته نشو کوله. نو په نشاط ثانیه کې څه شو مولوی صاحبانو نشاط ثانیه کې دا کارو شو چې کومه د یونان فلسفه او پويږي کنه پويږي هغه د دې مقامی لکه جرمن فرانسوي یټلی دا څومره ژبې چلته غوي ویل کیږي او دا د یورپی معاشري ګوره دا خپل هغه دا خصوصیت لري په خپل ژبه فخر کوي. ته چې کوم ملک قبولي کې کنه ته به دا ملک ژبه زده کې دا نه چې انګریزي به زده کې. اوس ته بلجیم والا ته لاړې بلجیمي ژبه به زده کې فرانس والا ته لاړې فرانسوي به زده کې جرمن والا ته لاړې جرمني ژبه به زده کې. ته به دا خپل ژبه زده کې بل ژبه کې هغه تا نه مني اول درمانه ژبه زده کې هغه په خپل ژبه فخر کوي. یو خو منګه یو چې په خپل ژبه باندې شرمېږو چې پنجاب ته لاړ شو بیا پښتون نه وایي پښتون سره بیا پنجابي وایو نه غوي دا نو دا ژبه دا به د یوناني ژبه څه شوله د یوناني دا کم چې فلسفه و دا مقامی ژبو ته ترجمه شو مولوی صاحبانو. نو په دې زمانه کې به د مذهب د قید نه خلکو ځان نه سکل مولوی صاحبانو آزاد کړ. د عهد قدیم نه واهله د نشاط ثانیه دا زمانه چې و دا د کشمکش زمانه و دې کې بس اخره کې څه شو انسان پرستی د څه شو غلبه حاصله شو او مغربي معاشره د مذهب د قید نه څه شو آزاد شو یا مذهب صرف د انفرادي ژوند پورې محدود شو. التغوی وی کنه سیکولر نظریه څه ده فصل الدین یعنی دوله کنه روان دی وضاحت به بیا کیږي یار استاخ وخت د مذهب عمل پکې او کپنه کې خو اجتماعي معاملاتو ته به ماته نه راولي. لیکن د 15 صدې نه مخکې څو په اجتماعي معاملاتو کې کار لرلو خلکو ته ویل ناول وی ګنده بګرځي خلکو ته ویل تعلیم بنا حاصلوي په ټولو خلکو حکمرانی و. نو دغه سینه پکې به دریم احد شروع شو د 15 صدې نه والا تر د نن زمانه پورې د عهد جدید ویل کېږي مولوی صاحبانو. نو دغه وضاحتو د جدید مغربي فکر او فلسفي بنیاد هغه دغه هیومنزم فلسفه د دې نه عبارت شروع کې مخکې موضوع خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. د جدید مغربي فلسفي اساس او بنیاد هیومنزم تصور دی چې څومره جدید فلسفي او افکار او نظریات او اصطلاحات ایجاد شوي دي ټول نو وروسته د هیومنزم تصور دی. په نورو لفظونو کې هیومنزم تاسو د مغربي تصور او فکر بنیاد هم ویل شي. یورپی فلسفه وايي اصل انسان په 15مه صدۍ کې پیدا شوی دی یعنی انسان آزاد دی د چا د حکم پابند نه دی. هیومنزم ته انسان پرستی وايي. اول د هیومنزم په مطالعه کولو سره انسان دی نه دی. یو منټ دلته لګو درګه مولوی صاحبانو د جدید مغربي فکر او فلسفي بنیاد د هیومنزم فلسفه ده. د هیومنزم دا تحریک په اصل کې د وحی الهی او د هدایت ربانی په ضد کې دا راوته ده انسان پرستی. د دې تحریک مقصد دا چې په عیسائی معاشره کې د مذهب دا تصور شي ختم شي. ځکه دوی وایي چې موږ مذهب چې دی دا د ترقۍ په لاره کې یو خنډ دی نو دا ختم کړي. ځکه زمونږ په دې معاشره کې دا دیسي ملحدان وایي دا مذهب ختم کړي. ایو لیکلیو ابل دا سوال چاره لګلیو وای موږ چې څومره مولیان پیدا کړي که دومره موږ ساينسدانان پیدا کړي په 1% کې موږ را روان نسل ته بنوي شرمنو. موږ ورته ویل دا سوال خو موږ تاسو نه کوو د ټول اسلامي ملک بچت خرچي دا تاسو په تعلیمي ادارو ولګول او تاسو په یو ساينسدان پیدا نکو موږ له 1% بچت هم نه ملاوي او موږ دلته ساينسدانان پیدا کولو لپاره نه یو ناس موږ دلته قال الله او قال الرسول موږ تاسو ته د ژوند د تیرولو اصول بیانو چې تاسو کامیابی پس شي کېده. د دنیا فنون حاصلول د دنیا ساينس حاصلول دا علم نه دی. علم هغه د جستاسي شي تا د ژوند مقصد بیان کی او هغه د لسوک علماء کرام خو په خپل مقام باندې د معاشره د کردار ادا کوي. الحمدلله پلار او د مور تمیز په معاشره کې د خو د بد تمیز د خو د علماء کرامو د صفت د چې کچرته دا نه ونه بیا بسوي نو بیا پلار سره بدون اختیار نه وي چې زوی به خپل جنس بدلول او د ورته نشوي ویل دا خو د علماء کرامو دغه نو دا تحریک د هیومنزم تحریک راوخ کې رسیش د لپاره مولوی صاحبانو
د مذهب د ضد لپاره. نو د هیومنزم د فلسفي او یو څو دغه وضاحت پکار دی دا وایي مړ صاحب. اول د هیومنزم په مطالعه کولو سره انسان دې نتیجې ته ورسیږي چې هیومنزم انسان د خدای په مقام باندې فایز کوي. دویم هیومنزم د ټولو مذاهب مقابله کې یو داسې مذهب دی چې په کوم کې د انسان پرستش کیږي. تاسو به اکثر اوریدلی دي چې انسان د ټولو نه لوی مذهب ګوره دوی وایي انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. دا د هیومنزم د فلسفې په بنیاد مولوي صاحب دا خبره کوي. دوی څه وایي انسانیت د ټولو نه لوی مذهب اول انسانیت دی. نو دا د هیومنزم انسان پرستی د دوی وایي چې دا انسان دا د مافوق بل داسې فطرت هسې نشته دی چې دنه تپوسو کې مولوي صاحبانو. دریم په هیومنزم کې د انسان د پرستش طریقه هغه نه د کومه چې د الله جل شانه د عبادت ده. څلورم د هیومنزم مطابق هر انسان په خپل ځان کې یو خدای دی. هیومنزم کې د مذهب هیڅ قدر او قیمت نشته دی. د هیومنزم تاریخي پس منظر عهد قدیم هغه زمانه د کومه چې قبل از تاریخ نه شروع ده د قرون وسطی اخري صدۍ پورې یعنی د 15مې صدۍ پورې د هغه عهد خصوصیت دا دی چې په دې عهد کې مذهب ته خاص اهمیت حاصل و که هغه قدیم یوناني مذاهب او که بت پرستی مذاهب او که ستاره پرستی مذاهب یا آسماني مذاهب یا نور مذاهب. د 15مې صدۍ پورې مذهب غالب و. د 15مې صدۍ نه واخله تر 12مې صدۍ پورې زمانه د عهد نشد ثانیه او د هیومنزم ابتدایي عهد دی. د دې نه وروسته د 12مې صدۍ د وسط نه تر د زمانې 2000 کاله پورې د مغربي فکر دریم دور عهد جدید وایي. په دې کې د ټولي فلسفې ایجاد شوي دي د کوم چې ذکر روس را روان دی او کال 2000 نه وروسته بل دور شروع دی چې هغې ته دوی نوم ورکوي د پوسټ مډرنیزم. مولوي صاحبانو ښه وایي تا عبارت دوی وایي مذاهب هم څه اصول لري او دا ټولې فلسفې هم څه اصول لري. دا ټول غلط دي. یوه نظریه هم صحیح نشته دی. څه چې دې خوښه وي هغه کوه او خپل خواهشات پوره کوه. مولوي صاحبانو د 2000 نه وروسته چې کوم دا نظریه پیښ شوې د پوسټ ماډرنزم دوی وایي چې مذهب هم څه اصول لري او دا کومې فلسفې چې دي ګوره سیکولریزم فلسفه لري. د سیکولریزم دا نظریه چې مذهب باندې عمل کوي او که نه کوي ستا خوښه ده. دغه شانته کې تجربه پسند ده لیبرلیزم دی سوشلیزم دی کیپیټالیزم دی مارکسیزم دا ټولې فلسفې چې دي دوی اصول لري. په خپل اصولو کې دننه دوی ژوند تېروي. نو دوی وایي چې بھائی دا اصول دی او مذهب هم اصول لري. نو چې اصول لري بس دا مه منه دا مه منه بس ځان نه چې څه خوښه وي. دوی وایي رښتیا غري چې څه ستا زړه کې وي څه چې ستا خوښ وي دا کوه بس نه الله شته او نه رسول شته او نه تپوس او بس څه کیا کوه او بس د خاورو غونډه کې پیدا کېږي او بس مړه کېږي. نو دا د دوی هغه نظریه د پوسټ ماډرنیزم د هیومنزم د فلسفي او څو نکات دا بیانول. اول نقطه یو امریکي فلسفي کارلس لیمنټ په خپل کتاب فلسفه انسانیت کې د هیومنزم وضاحت کړی دی. دلته یو څو نکات دا دغه چې دي دا نکات دا کارلس لیمنټ د کتاب پسې زه ډېر وګرځېدم خو دا ما پیدا نه کو یار دا ډېرو علما کرامو دا دغه ذکر کړي دا نکات او دا ما اوسه پورې پسې ګرځم تحقیق کوم ما ته راغی لکه دا کتاب به زما په کار دی. د هیومنزم د فلسفې اول نقطه چې د دوی وایي مابعد طبیعت یا په ساده الفاظو کې داسې ویل چې په داسې څیز باندې یقین کول چې په هغې کې هر قسم مافوق الفطرت موجودات دي. مثلا لکه خدای جل جلاله فرشتې جنت جهنم وغیره چې دي دا صرف فرضي دا دوی څه وایي مولوي صاحبانو د هیومنزم د فلسفې دوی مابعد طبیعت یا په ساده الفاظو کې چې موږ یو په داسې خبرو یقین کول ما فوق الفطرت موجودات لکه الله رب العزت موجود دی فرشتې موجود دي جنت جهنم وغیره وایي داسې فرضي قصې دي څه دي وایي دا فرضي قصې دي کهانیانې دي د دې حقیقت نشته. دوی وایي چې بس موږ له په خپلو سترګو ظالمانانو نو تاسو خو موږ دا کال وشو وضاحت هم به وکړو ډېر څیزونه تاسو یې نه وینئ بیا یې منئ نو بیا ولې منئ پکار دی چې ولې مشاهده وکړئ مخکې د تمام موجودات او ټول کائنات مستقلا بالذات د مادي او د انرژي د باهمي اشتراک د تعامل نه پیدا کیږي. د دې نه وروسته نه کوم ذهن شته اسې داسې استاد کېږي چې مشهور فلسفي چې ولټر دی کوم یو چې هغه دغه تاسو ما بیان کو خپل کتاب شهادت کې لیکلو د وخت چې د لور متوجه شو اشعار ته عجیبه ډیزاینینګ دا وخت جوړ شوی دی دا خود به خود څنګه کېږي به ته هغه تصور بدل کو. نو تاسو چې داسې کله سوچ کوئ او یو د انسان دغه ته متوجه شي موږ د دهریان ته وایو که ظالمانانو دا پوز هم په دې دغه کې ولې ده د دې مخ په دې منځ کې ولې ده سترګو لاندې ولې دا پوزه د شا کې ولې ده د ارتقا د وجې په دې سر کې دا پوزه ولې په دې خپو کې دې ولې نه ده. ګوره اول انسان په سترګو باندې یو څیز وویني نو بیا یې پوزې باندې بوی کي ته سوچ وکړه که نه هسې که دا پوزه دې په دې خپو کې وی بیا به دې څه کولی نو هلته نه به دې خپه راوچتولی بیا به دې دغه کولی بوی کول به دې خپه به دې وروړلی. تاسو د خپل ځان ته وګورئ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کې پیدا کړی
او چې دا خود به خود د مادي او د انرژي د باهمي تعامل نه پیدا کیږي دا کې دې یار موږ خو تاسو خو موږ به سونه اعتراضات وکړو موږ خو یو خو چې څنګه پیدا کیږي چې موږ یو ګورو او نه مطلق خودش ترې بس دا هر څه په خپل پیدا کیږي او دې ته دیو نوم ورکوي د مرکب تام مثال اور او باخه هوا خاوره د ټوله او یا باز وردا د قوانین د فطرت سلور دي کنه ماده د توانای د زمان او مکان د سلور خبرې دي دوی د دین او خود به خود د هر څه پیدا کیږي یو ټول او یا باز داسې انداز سره جمع شي چې د هر یو کیفیت د یو بل نه جدا وي او د بل کیفیت په تیزی سره مات کړي او یو نوې اعتدالي کیفیت پیدا کړي او یا بساید د هیویلی هیولا خپل صورت نو یا پریدي او یو نوې صورت په ترکیبي جوړ کړي او هغه نوې صورت د دې مرکب کاپی عرصي پوری محافظ وي او دا نوې صورت باقی پاتې شي د مرکب تام موږ یو د خاوره کې یار دی خاور له د خاور ذرات ته چا دا ویل چې بای په دې کائنات کې خو اوازونه موجود دي نور څه موجود راځه دنه د انسان دانچه جوړه کړي خاور ته چا ویلي د خاور په ډيري او په انسان کې څه فرق دی بیا خو تم د خاور ډيره د خاور ډيره شنو به ته اعتراضات سره پاره کی نه ستا مقصد معلوم دی ته خاورنه ته د خاور ډيره نه ته الله رب العزت پیدا کړی د څه د پاره د خپل عبادت د پاره تاسو سره به حساب کتاب کیږي انحصار او مدار په ساينسي علوم او قوانینو باندې دي د هیومنزم مطابق موږ انسانان په دې مادي کائناتو کې اوسېږو دیو وايي انسان د یو خاص ارتقا د وجې نه جوړ شوی دی لکه مثال پاس تیر شو دیو وايي د مرکب تام نه جوړ شوی دی او روح او نفس او شعور نشته دی دا د انسان د دماغي تعامل نتیجه ده یعنی نفسي انساني مراد روح ځان ته کوم روحاني دوی روح ځان له وجود نه لري موږ ورته وایو ولې نه لري روح ځان له وجود لري موږ د دې مثال ورکړی مولوي صاحبانو دا موبایل دی لیپټاپ دی کمپیوټر دی د دغه هر څه موجود دي کنه د بټول دغه متوجه اوسې مولوي صاحبانو د کمپیوټر چې ټول هر څه موجود وي او د بجلی کرنٹ نه ورکړی دا چلیږي دغه شان ته کې الله رب العزت دا انسان پیدا کړی دی دله چې د بجلی دا کرنٹ ملاو نشي روح ملاو نشي دا نشي چلیدلی د روح مثال د بجلی د کرنٹ په شان ته کې دی وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولقد خلقناكم ثم صورناكم دا آیاتونه په دې خبره باندې دلالت کوي شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د دې آیاتونو په استدلال کې دا وضاحت کړی دی اول الله رب العزت یو ماشين جوړ کړی دی انسان جوړ کړی ولقد خلقناكم ثم صورناكم به د لسی شکل دی دانچه جوړ کړی شکل در کړی دی او فقدره تقديرا واندازه مولا مقرر کړی دا نو دا ټول چې موجود وي او د بجلی کرنٹ نه ملاو شوی نو روح ته چې روح نشته دغه زمونږ مخې ته موږ د مثالونو بیانو کمپیوټر ته بغیر د بجلی د کرنٹ نه وچلوه کنه د دې مثال دغه شان ته او بل موږ ورته وایو هغه کوم د دې روح باره کې برازي دا بیا په خپل ځمانه خبره کوو خو زه اوس مخې ته راله چې وضاحت وکړم مختصر غوندګي بیا میر نشي موږ دوی ته دا وایو چې د روح مثال داسې دی موږ دوی نه تپوس کو دوی وایي روح نشته دی څه شی نشته روح نشته دی موږ ورته وایو روح ولې نشته دی د انسان ته د مور په خېټه کې په رحم کې په کله ژوند ملاويږي سلور میاشتې لس ورځې وروسته موږ یو هغه کومه پرزره چې د سلور میاشتې لس ورځې پس جوړه شول او دا څه شی شو دکې دا دغه طاقت پیدا شو د روح ژوند پکې پیدا شو نو که زړه وې زړه اول جوړیږي د انسان زړه اول جوړیږي په سلورمه میاشت پیدا کیږي نه سلورمه میاشت باندې د انسان وخت پیدا کیږي څه وخت پیدا کیږي او وډو کې دار راغټیږي موږ وایو په وختو کې دغه نشته روح انسان ته دا کرنٹ د کم سره ملاو شو په کار د چې تاسو پرځه پکې ولګي چې کرنٹ ملاو شي پوه نه شو تاسو ما په سوال باندې په سلورمه میاش باندې موږ په انسان کې کومه پرځه خدای پیدا کړل چې روح پکې راغی کته دماغ او زړه خو مخکې نه موجود دي پته ولګي چې دا الله یو امر دی قل الروح من امر رب دا خدای الله یو امر دی چې پته کې راشي روح ځان له وجود لري په دمانه بیا ورته موږ انسان چې مړ کیږي د روح وزي کده د زړه پیل شي دماغ نو دوی وی چې رسلې پیل شي موږ ډېر خلک زړه نه پیل اکسیډنټونو کې وسړې مړ شي دماغ نه پیل شي مړ شي د سیده کنه دا پټس باندې ولګي چې سړی دماغ ټیک وي موږ ورته تاسو دا خبره غلطه ده روح موجود دی په عقلي دلایل سره موږ دوی سره ثابت کړل روسته کتاب کې دا ټول وضاحت موجود دی را روان دی بلکې دا دماغ یو عمل دی هیومنزم په دې خبره یقین لري نه عزیزان نه لګري جاهلان دي او جسم یو سیز دی بل څه خاص وجود نه لري نو دی وایي چې د مرګ وروسته نه څه قسمه شعوري حیات شته دی نو دې منو دا شو چې انسان د روح او د جسم نه دی جوړ شوی بلکې صرف جسم دی چې ختم شو هر څه ختم شو انسان هغه د کوم چې په نظر راځي او روح په مشاهده کې نه راځي او نه روح چا لیدلې دی او دیو مابعد طبیعت ما فوق الفطره سيزونه قائل دي دا ګوره قائل نه دي دوی
ګوره دوی سوي روح ځان له وجود نه لري ولې نه لري الحمدلله روح موجود دی د روح څنګه د انکار کول درې منوک دا د هیومنزم د تعریف درېیمه نقطه انسان پرستی ده. دوی وایي د انساني مسایلو د حل طریقه انساني عقل او ساینسي طریقه کار دی. څه وحي یا د آسماني کتاب ضرورت نشته. یعنی په انسان باندې ایمان راوړل د هیومنزم وایي نو خلاصه دا شوه چې انسان به خپل مسایل په خپل حل کوي او دا به د خپل عقل او د دماغو په ذریعه سره او د ساینسي قوانینو په ذریعه سره حل کوي. نو د انسان چې څه جوړ کړي هغه د نورو دپاره فایده مني هېڅ کله نشي. خود ساخته مذهب کې چې عیسایانو پادریانو قوانین لاګو کړي د ټولو دپاره فایده منو خپله معاشره دې تنګه وه. اوس چې د ساینس دا دغه تاسو کوئ قوانین تاسو د ساینس په بنیاد د عقل په بنیاد کوئ دا د ټولو دپاره دغه دي. دوی اوس هم جنس پرستي کوي موږ دا خوښو زموږ معاشره دا خوښوي. دوی د شراب بس د عقل په مطابق فیصله کوي. دا خبره تاسو غلطه ده. د وحي په ذریعه چې فیصلې وشي نو به تر قیامته پورې او کامل دین در سره کامل دین الحمدلله اسلام موجود دی په مقدس مکه. د بل مذهب کې داسې اصول نشته چې کوم په اسلام کې دي. په دې کې امن دی ترقي ده په دې کې د هر یو حق معلوم دی د هر یو انسان حق پکې معلوم دی که ماشوم دی او که غټ دی که ښځه ده او که هغه سړی دی. څلورمه د هیومنزم په تعریف کې څلورمه نقطه هر قسمه نظریه لکه د تقدیر او ایمان بالقدر نظریه چې د هیڅ نظریه نشته دی. انسان د خپل تقدیر او قسمت په خپل خالق دی. یعنی د کوم شي عمل چې انسان مثبت ګڼي د دې په کولو کې انسان پوره طور آزاد دی. یعنی د دې څخه خارجي یا آسماني پابندي فکر کول ضرورت نشته دی ځکه چې دا د خپل خیر او شر انتخاب او ترجیحات په درجه بندي کې پوره طور آزاد دی. دا وایي چې بس خپل خیر او شر دا څه کولی شي انتخاب کولی شي. دا خبره د دوی غلطه ده. شر او خیر دا انتخاب شوی دی. الله موږ له ویلي دا شر دی او دا خیر دی خو البته انسان ته اختیار ورکړی چې شر اختیار وکړو. دا وایي که نه بل دا یو کس سوال وکړو وایي چې مخکې نه الله رب العزت ته معلومه ده نو بیا خلکو ته عذاب ولې ورکوي. نو موږ ورته وایو د انسان ته الله د خیر او د شر لارې ښودلې. دا د خیر لاره ده دا د جنت لاره ده او دا د شر لاره ده دا د جهنم. اوس که دا د اختیار کړه دوی وایي چې اختیار ته کوه خیر او شر ته منتخب کوه. که تا ویل چې دا خیر دی خیر دی او که تا ویل دا شر دی د هیومنزم د فلسفې موږ وایو خیر او شر الله منتخب کړی البته موږ له اختیار راکړی که په خیر لاړې خو جنت ته به لاړې او که د شر لاره د خوښه نو جهنم. نو دې کې بیا په چا باندې بیا اعتراض نشته. هیومنزم په تعریف کې پنځمه نقطه د هیومنزم مطابق د تمام اخلاقیاتو بنیاد د مذهب په ځای په دنیوي اقدارو باندې دی د کوم په ذریعه سره چې انسان زیات نه زیات خوشحالي حاصله کړي. دوی خو مادي خوشحالي حاصلوي خو دننه ناس بې سکونه دي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. بولې شیبانو دوی دننه دوی خودکشي نه کوي باقاعده. دا سټیفن هاکینګ مشهور بابا د دوی چې دی غټ دهري دی دا کتابونه ما سره مشته د خپل باندې ویل بای د خودکشي په دې قانون باندې ولې تاسو پابندي لګوي ورکه اجازه چر سره خودکشي وکي. وای دوی دومره موږ له طریقې خې وخت قانون د دې مختصر کتابونه ما سره درې سلور ما سره دي وخت کې مختصر تاریخ کائنات کې ساخت او داسې غابل او دې کې د توجیهګر پیش کوي چې د اسمان د سیده او د کائنات د سیده او دا وغه او په خپل دونه به سکونه دی کنه چې خودکشي کوي خو خلک خودکشي ته نه پریدي. ظالمانانو راشي موږ ته تاسو کې چې ود شو بیا را پاسېږو نه داسې نه اوس مړ شو په 2018 کې کنه د ویلو چې باید د خودکشي قوانین پاس کړي چې بای هر سړی دی راځي او بزان دی رکی خراب او غروب بې سکونی ده کنه خدای هم نه دی پیژندل آخرت هم نه پیژندل خپل د ژوند مقصد نه خبر نو خامخا به خودکشي کوي کنه. دوی وی خوشحالي حاصله کا خوشحالي پس کې ده خوشحالي خو په ایمان کې ده چې تا د ایمان حاصل شي ته اعمالو کې د کم کار د باره چې پیدا کړي نو خامخا به ته خوشاله. موږ الحمدلله د ژوند په خوشحالو مړیږو نه مړیږو الحمدلله موږ په سکون سره ژوند تیرو. د دنیا وسایل موږ سره نشي هغوی سره دي هغوی په کومو عیاشانو کې کومو کورونو کې ژوند تیری کومې ټکنالوژي استعمالوي کوم سهولتونه ورسره دي خو سکون نشته سکون کله سپو سره واده کوي کده کې سکوني کله خر سره واده کوي کده کې سکوني کله شراب او کله کباب او بدغه شیونو کې وخت تیری. لیکن ما ته دغه هغه تاریخ چهره نه ښیي سوشل میډیا دا هغوی صرف هغه بعضې څیزونه موږ له ښیي چې ګوره دوی داسې دي او دوی داسې دي ته د هغوی ژوند له ورشه چې هغوی څه کېږي هغوی وایي زنا وایي دا نه کېږي چې په راځی وکړه زنا وایي چې زبردستۍ سره وایي وتښتې ورشه زنا بالجبر هلته وګوره په ګوګل کې سرچ کوي ټول نه زیاته په همدې معاشره کې کېږي د یورپي معاشره کې کېږي هغوی په دې کې خوند دی هغوی خوند پسې ګرځي
او خوان پس کې دي خوان په ایمان کې دي خوان په عبادتو کې دي نو دوی زیاته خوشحالي حاصله کوي ترقی وکړي ترقی حاصله کړي د مذهب په ځای دنیوي هر عمل به کولای شي د کوم سره چې دې ته خوشحالي حاصلېږي هر هغه عمل به کوي کوم چې دې ته د مادي ترقی حاصله شي اگر که هغه چیز جایز وي او که ناجایز وي انسان لذت حاصلولو کې آزاد دی دا د هیومنزم د فلسفي خلاصه انسان پرستی او داسې نظریه د حیات ده چې د دې مطابق د عبادت او پرستش قابل صرف یوه هستی ده چې هغه حضرت انسان دی دی وی اول هیومنزم انسان د خدای جل جلاله په مقام باندې مقرر کړی نعوذ بالله ها دویم هیومنزم یو مذهب دی په کوم کې چې د انسان پرستش کیږي تاسو به اکثر اولیدلی وي چې انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی د هیومنزم یو مستقل ضابطه حیات ده ور څنګه چې اسلام یو ضابطه حیات لري دا د هیومنزم فلسفه هم ضابطه حیات ده دریم د هیومنزم کې د انسان د پرستش طریقه غنه د کوم چې د الله رب العزت د پرستش طریقه ده سلورم هیومنزم مطابق هر انسان په خپل د نظام کې خدای د نعوذ بالله د دوی یو فلسفي وایي چې اصل انسان په ولسمه صدې کې پیدا شو د دوی مطلب دی یعنی چې مخکې چې څومره انسانان تیر شوي دي هغوی کوم بالادست قوت پابندي کوله لیکن ولسمه صدې کې انسان ځانو پیژندو چې زه خود مختار یم او ما نه بله ولې نشته دی ستاسو ټول فلسفه او ساینسدانان چې راګیر شي قوانین د فطرتو کې کله چې د کهکشاګانو ته وګوري کله چې د کائنات نظام ته وګوري هغوی خپله سرخطه کوي وی پهلتے ہوئے کائنات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتے دغه شانته کې نیوټن وی د معجزاتو قایلو هغه به چې دا قوانین د فطرتو کې بعضې وخت کې تبدیلي راځي تبدیلی چې پکې راشي الله موجود دی دغه شانته کې دا ټول سټیفن هاکینګ نیوټن آینسټاین دا څونه دهریان چې تیر شوي دي دوی چې کله بغیر شو په خپلو قوانینو کې په خپلو نظریو کې بغیر شو بیا به خدای منلو لکه د دوی څومره فلسفه او مګه ان شاء الله کتاب براشي ما پکې ذکر کړی دي فلسفه قدیم او جدید کې اقوال میں تصور خدا سره د کتاب د پروف به ورته خو جوړه تاسو دا دهری دی لیکلي دی او دی دهریم دالی لیکلي دي تاسو څنګه خدای منئ خو تاسو صرف د ارتقا پس روانه تاسو یو کوم خدای ومنو نو بیا بس کیږي نو تاسو به ارتقا خرابېږي نو ارتقا باطل شوی د تاسو نو دا یو څو وضاحت منګه د هیومنزم په باره کې کو عهد جدید او نشاط ثانیه او عهد قدیم دا په جندل شلو د هیومنزم وضاحت شو د هیومنزم بنیادی شاخونه سودي سیکولرزم د لیبرالزم د تجربه پسند ان شاء الله دا به د خیره سبا وایو دا درسونه دوستانو مخکې شیر کوي ډېر مفید درسونه دي